محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده په ژوند کې یو ځل تاسو دا وظیفه ازماو کوئ انشاءالله العزیز تمام حاجات به ستاسو پوره کیږي تمام مشکلات محترمو دا ختمیږي کمې جنکۍ داسې دي چې د هغوی رشته نه کیږي او دا وظیفه شروع کړه انشاءالله العزیز په یو څو ورځو کې به الله پاک د هغوی د رشتې انتظام وکړي یا کوم هلکان داسې دي د هغې د رشتې بندوبست انتظام نه کیږي نو دا وظیفه دې شروع کړي انشاءالله العزیز الله پاک بوله د داسې ځای نه رشته ورکړي چې د دوی څنګه خوښوي یا دغه رنګه څوک په تکالیفو کې وي مصیبتونو کې وي د چا کاروبار نه چلیږي دغه رنګې د چا ته د پیسو مسله وي انشاءالله العزیز محترمو دا وظیفه دې صرف 133 پیرې وکړي او تماشه دې کوي تماشه په دې باندې علما کرامو ډېرې زیاتې تجربې کړي دي فرمایي چې دا کیدی نشي چې یو سړی دا وظیفه وکړي او دغه کار ونه شي که ستا د نوکرۍ مسله ده دا وظیفه وکړه انشاءالله العزیز الله پاک یو ښکلی نوم درکوم تاسو له نوکري به ستاسو لازمن کیږي کاروبار به ستاسو لازمن چلیږي دغه رنګې ټینشن پریشاني به ختمیږي تمام حاجتونه به ستاسو را پوره کیږي صحیح محبت محترمه دا به تاسو ته دا نصیب کیږي او که څوک هم د رشتې دپاره کوي انشاءالله العزیز په یو څو ورځو کې به الله پاک د رشتې بندوبست دا به وکړي د دې وظیفې اجازت تمامو خلکو ته دی چې څوک یې ګوري څوک یې اوري څوک یې مخکې شیر کوي هر چا ته محترمو دا اجازت دی چې د الله پاک مخلوقاتو ته دا پیغام ورسېږي دا وظیفه هغوی وکړي او د هغوی مسایل دا ختم شي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی محترم مسلمانانو خویندرونو دعا وکړئ چې الله پاک یا الله پاک د چا څومره حاجات یې پوره کوله د چا څومره مشکلات یې الله پاک ختم کوله الله پاک د چا د کاروبار مسلې کاروبار ورکړي د چا د رشتو مسلې بهترین ځای کې بهترین رشتې وله ورکړي آمین نن چې محترمه زموږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته بهترینه او اعلی ده چا هم دا وظیفه کړې مایوسه شوي نه دي ناامیده شوي نه دي بلکې د امت چې څومره علما کرام دي لوی لوی اکابر دي هغوی په دې وظیفې باندې د جهان تجربې کړي دي او فرمایي چا هم کړې ده ناامیده شوي نه دي که تاسو هم حاجت لرئ مشکل لرئ پریشانی لرئ دغه رنګې نوکري تاسو سره نشته دی کاروبار نشته دی دغه رنګې بهترینه رشته کول غواړئ هم نن دا وظیفه شروع کړئ د الله پاک په نوم باندې بسم الله شروع کړئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي نو تاسو له پکار چې تاسو د یا لطیف ختم وکړئ یو د محترمو د یا لطیفو زکات ایستل په هغې هم مکمل پوهه کوم او یو دی د یا لطیفو وظیفه کول دواړه درته سمجاوه هم یاد ساتئ محترم مسلمانانو خویندورونو کو تاسو وایئ زموږ د حاجات پوره شي پریشانۍ دې ختم شي مشکلات دې ختم شي ټینشن دې ختم شي ښکلې پرسکونه زندګي د الله پاک راکړي بس تاسو د یا لطیفو دا وظیفه شروع کړئ په یوازې هم کولی شئ ځان ځانله هم کولی شئ انشاءالله العزیز کامیابي دا به ستاسو خپې ښکلې محترمو خپې ترتیب او طریقهکار به داسې وي چې تاسو به درود شریف ووایئ د مازه کوم درود شریف دی دا به 14 پیرې ووایئ 14 پیرې مې ویلې بیا به د هغې نه بعد یا لطیف ختم او زکات به شروع کوئ مطلب او ختم او زکات یو شی دی تاسو به 11000 پیرې څه ووایئ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو څومره چې مو غټ کارونه دي او بسر کې ښکرې دي انشاءالله العزیز ستا به پیور کې به خبره کېږي ته څنګه وې هغه شانتې به کېږي خو صرف یا لطیفو 11000 پیرې دا برابر کړي او تقریبا برابرېږي چې ورته کېناستې ښه برابرېږي یا ځان له ترتیب برابر کا سبا نن ویمه سبا سبا ویمه سبا بل سبا سبا بل سبا نو په دې ترتیب هم دا برابرېږي چې کله تاسو 11000 پیرې یا لطیف برابر کو نو بیا به د هغې نه بعد روزانه 133 پیرې یا لطیف ووایئ روزانه به
133 پیری یا لطیف خو دا به وې او چې کوم ستا مقصد دی کوم مرام دی کوم ارمان دی هغه په زړه کې وساتې چې ای زموږ پروردګاره د دې مسلې دپاره د یا لطیفو دا ختم دا زه کوم نو انشاءالله العزیز محترم او چا دم دا وظیفه موږ ورکړې ناامیده شوي نه دي مایوسه شوي نه دي او ښه په ښه طریقې سره هغوی محترمو د هغوی مسلې د حل شوي دي نو که تاسو هم مسلې حل کول غواړئ وظیفه د کمال ده شروع کړئ وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده مخکې خلکو سره شیر کړئ وظیفه ډېره بهترینه ده که مخکې نشي شیر کولی چا ته ووایه لکه د یا لطیفو ختم دې مشکل لپاره دی دې دپاره دی دې حاجت دپاره دی دې حاجت دپاره دی انشاءالله العزیز څومره هم هغه ذکر کوي ستا به سره په دې ذکر کې حصه وي تا یو کس ته وي چې لکه یا لطیفو ختم 17,000 پیرې وکړه هغه شروع کړو چې 17,000 پیرې یا لطیف وایي که نه نو د هغه څومره ثواب کېږي دومره به ستا هم کېږي نو راځئ په دې ثوابونو کې حصه والو او ځان لپاره آخرت دا وګټو او په دنیا کې د خلکو زړونه دا وګټو الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته